د باغډیرۍ بازار چې د یونین کونسل په تیپور د ټولو نه مصروف ترین بازار ګڼلی شي د به د مرغه په باران کې د بازار په منځ کې اوبه لکه د شورګرې ولاړه وي. د دغه اوبو اصل وجه دا ده چې په بازار کې کم کلوټ دی هغه تر اوسه پورې کولاو نه کړی شو او د خړګۍ ټوله اوبه راځي او د بازار په منځ کې جمع کیږي چې د دې د وجې نه په دغه بازار کې ګرځېدونکي پیدل خلک او سره ترانسپورټ حضرات هم په مشکلاتو سره مخ دي. دوی د حکومت نه مطالبه لري چې دا د کومې محکمې ذمہواري وي لکه NHA هغه د فوري طور په دې باندې اکشن واخلي او دغه اوبو حل دې راوباسي چې آینده په بارانونو کې دا د روډ د پاسه نه وي ولاړې. د دې اوبو د لاسه تلو راتلونکو ته ډیر زیات مشکلات دي.